السلام علیکم ورحمت الله سبحانه و تعالی پر هر مسلمان باندې په ورځ کې 15 وخت المنځ فرض کړی دی او په المنځ په هر رکعت کې الله تعالی پر هر مسلمان باندې سوره فاتحه ویل فرض کړی دی. کم انسان په مانځه کې سوره فاتحه نه وای داغه المنځ نسته. دا خبره د صحیح حدیث ثابت ده، لیکن ډېر کم مسلمانان د سوره فاتحه په معنا پایي شي. سیایا موږ په هر رکعت کې سوره فاتحه کې څه وایو؟ که موږ په سوره فاتحه کې خالی لفظي معنو ځان پوکو نو زموږ ډېرې مسلې مسائل او زموږ د معاشرې ډېر برایانی به ختم سي. نو نن به ان شاء الله د سوره الفاتحه لفظي معنی موږ او تاسو ان شاء الله زده کوو او اورو به. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفونه، ټول تعریفونه، هر قسم تعریفونه صرف او صرف الله تعالی د پاره دی چې رب العالمین دی. تمام تعریفونه، تمام شکر د الله د پاره دی. الرحمن الرحیم، سی الرحمن دی او الرحیم دی، ډیر زیات رحم کول والی دی. مالک یوم الدین، مالک دی د قیامت د ورځې. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای الله موږ خالص ستا عبادت کوو. ای الله موږ خالص ستا عبادت کوو. ای الله موږ خالص ستا څخه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم. یا الله موږ پر سیده لار روانه کې. یا الله موږ پر استقامت پر لار روانه کې، د هدایت پر لار روان کې. صراط الذین انعمت علیهم، د هغه خلکو په لار باندې کوم خلکو باندې تا انعام کړی دی. دا انعام یافته خلک څوک دي؟ نبیان، شهیدان، صدیقین، صالحین. دا هغه خلک دي چې موږ د الله خوش خلک دي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا الله د هغه خلکو د لار باندې مه چلې، د هغه خلکو د لارې سمې بچاو کې څوک چې ګمراه سو او څوک چې پر چا باندې ستا غضب دی. په صحیح حدیث کې راځي چې دا کم خلک چې ګمراه سو دا نصارا دي، چې موږ ورته عیسائی ورته وایو. او دا مغضوب علیهم چې دي، چا باندې د الله غضب دی، دا یهود دي. نو دا څو سوره فاتحه ډېر جامع صورت دی. که خالص د دې پر لفظي معنا باندې موږ سره خلاص کو نو زموږ په معاشره کې کوم برایانې دي، کوم شرک دی، هغه به موږ نه کوو. ولې یو انسان په مانځه کې ایاک نعبد و ایاک نستعین وایي چې یا الله خالص ستا عبادت کوم، یا الله خالص ستا عبادت کوم او خالص ستا څخه مدد غواړم، بیا دغه انسان پر ژبې باندې د بل چا د مدد نارې څنګه راتلی شي؟ هغه د الله علاوه د بل چا څخه مدد څنګه غوښتلی شي؟ نو که موږ په سوره فاتحه باندې خپل موږ سوچ وکړو، تدبر وکړو او دا موږ په هر رکعت کې مانځه کې وایو. لیکن بل هم زموږ ایمان و عقیدې دونه کچی چې موږ د الله در پرېږدو، نور د هر چا در باندې ځان ذلیل او خوار کړو. نو که موږ غواړو چې موږ برته عزت والا جوړ سو نو موږ څه وایو په هر رکعت کې، هر مانځه کې باید چې پر هغه باندې عمل وکړو. او که موږ عمل وکړو نو انشاءالله موږ به الله په دنیا کې هم سرخرو کی او په آخرت کې به هم سرخرو کی. الله تعالی دې ماته او تاسو ته په سوره فاتحه او په ټول قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي.